अस्सलाम वालेकुम डियर्स। په دې ویډیو لیکچر کې بنن منګه بایولوژیکل ریدمز د دې ټایپس او بایولوژیکل کلاک ډسکس کوو. سٹارټ اخلو د بایولوژیکل ریدمز نه. بایولوژیکل ریدمز ته بایورhythms هم ویل کېږي. اټ از آلسو کالډ بایورhythms یا دیتا بایولوژیکل سایکل هم ویل کېږي. څومره چې ارګانیزم دي، کو هغه پلانټس دي او کو انیملز دي، نو د سروایول لپاره په هغو کې ډیفرنټو اکټیویټیزو پرفارم کیږي. فار ایگزامپل په هغو کې بریډینګ پرفارم کیږي، ریسپایریشن پکې پرفارم کیږي، هارمونز او سیکریشن پکې کیږي، په پلانټس کې فوټوسینتھیسس پرفارم کیږي. چونکې دا اکټیویټیزو د سروایول لپاره ضروری، نو ځکه ارګانیزم دا اکټیویټیزو بار بار ریپیټ کوي، یا په ورځ کې ریپیټ کوي، یا په میاشت کې ریپیټ کوي، یا په کال کې ریپیټ کوي. دی ریپیټیشن اف اکټیویټیز ته ویل کېږي بایولوژیکل ریدمز. په ډیفینیشن ځان پوهه کوو. ریپیټیشن اف بیهیورل اکټیویټیز ان ارګانیزمز افټر ریګولر انټرول اف ټایم. کله چې په ارګانیزم کې بیهیورل اکټیویټیز د یو خاص انټرول اف ټایم نه بعد ریپیټ کیږي، نو دغه ریپیټیشن اف اکټیویټیز ته ویل کېږي بایولوژیکل ریدمز. د ایگزامپل په تھرو باندې ځان پوهه کوو. فرست نمبر ایگزامپل دی ویک اینڈو سلیپ سایکل انو هیومنز. په هیومن کې چې کوم دا ویک اینڈو سلیپ سایکل دی، دا د بایولوژیکل ریدمو ایگزامپل دی. دا اکټیویټي هیومنو په ډے او په نایټ کې ریپیټ کوي. کله چې شپه شي نو هیومنو اوده شي، او چې کله ورځ شي نو هیومنو ویښ شي. دا اکټیویټي په 24 هاورز کې ریپیټ کیږي. سیکنډ نمبر ایگزامپل دی opening and closing of stomata and plants. په plants کې د ورځې stomata open او د شپې stomata close، نو دا اکټیویټي په 24 هاورز کې ریپیټ کیږي. نو دا هم د بایولوژیکل ریدمزو ایگزامپل دی. بل د menstrual cycle انو فیمیل. په فیمیل کې په هر منث کې menstrual cycle ریپیټ کیږي. بل ایگزامپل دی هایبرنیشنز. ځینې انیملزو په وینټر کې هایبرنیشن ته ځي، نو چې کله وینټر سیزن راشي دا اکټیویټي ریپیټ کیږي. هایبرنیشن څه ته وایي؟ نو چې کله په یو انیمل باندې انپیوریبل کنډیشن راشي، نو هغه انیملو یو داسې فیزیولوژیکل سټیټ ته لاړ شي چې په هغه سټیټ کې انیملو خپل میټابولیک اکټیویټیزو او د باډي ټمپریچر ریډیوس کی، او چې کوم انرژي کنزمپشن هغه هم ډیکریز کی. نو دغه فیزیولوژیکل سټیټ ته ویل کېږي هایبرنیشنز. بل ایگزامپل دی بریډینګ سیزن ایٹ ونس ټایم ان ایئر. په بعضې انیملز کې او په پلانټس کې بریډینګو په ایئر کې په یو سپیسیفک سیزن کې پرفارم کیږي. کله چې هغه سپیسیفک سیزن راشي، نو دغه پلانټس او انیملز بیا بریډینګو پرفارم کوي. نو دا اکټیویټي په کال کې ریپیټ کیږي. اوس راځو د بایولوژیکل ریدمزو ټایپس ته. د دې 3 ټایپس دي. یو ته سرکیډین ریدم وایي، بل ته سرکلیونر ریدم وایي، او بل ته سرکینول ریدم ویل کېږي. فرست نمبر ډسکس کوو سرکیډین ریدم. سرک مینزو اباؤٹ، ډین مینزو ډے، ډے مطلب 24 هاورز. نو داسې ریدمو یا داسې اکټیویټي چې هغه په 24 هاورز کې ریپیټ کیږي، نو دغه ریدم ته ویل کېږي سرکیډین ریدم. اگر زورو 24 هاورزو پیریډ، نو داسې ریدمو چې هغه په 24 هاورز پیریډ کې اکر کېږي، نو دغه ریدم ته ویل کېږي سرکیډین ریدم. د ایگزامپل په تھرو باندې ځان پوهه کوو. فرست نمبر ایگزامپل دی سلیپ اینډو ویک سایکل ان هیومن. څنګه چې دلته موږ ډسکس کو چې دا سلیپ اینډو ویک سایکل دا په 24 هاورز کې ریپیټ کیږي. سیکنډ نمبر ایگزامپل دی اوپننګ اینډ کلوزنګ اپ سټومیټا. په پلانټ کې د ورځې سټومیټا اوپني او د شپې سټومیټا کلوزي، نو دا اکټیویټي هم په پلانټس کې په 24 هاورز کې ریپیټ کیږي. تھرډ نمبر ایگزامپل دی فوټوسینتھیسس انو پلانټس. په پلانټس کې فوټوسینتھیسس په ډے کې پرفارم کیږي، او د شپې دا نه پرفارم کیږي، په نایټ کې فوټوسینتھیسس نه کیږي. نو دا اکټیویټي هم په 24 هاورز کې ریپیټ کیږي. بل ایگزامپل دی چینج ان باډي ټمپریچر. د هیومن چې کوم باډي ټمپریچر دی
نو دا د ورځې سیوای او د شپې کمی. ٹھیک شو. نو دا چینج ان باډي ټمپریچر هم په 24 هاورز کې ریپیټ کیږي. ٹھیک شو. په دې سرکیډین ریدم کې د ټایم اف اکټیویټي په بیس باندې د انیملزو 3 ټایپس دي. یو ته ډایرنل انیملز وای، بل ته نکټرنل انیملز وای او بل ته کریپسکولر انیملزو ویل کیږي. پس نمبر ډسکس کوو ډایرنلو انیملز. انیملزو اکټیو ډیورینګو ډے. داسې انیملزو چې هغه خپل اکټیویټیزو په ډے کې پرفارم کوي نو دغه انیملز ته ویل کیږي ډایرنلو انیملز. فار ایگزامپل هیومن، هنی بی اینډ پیجن. دا انیملزو خپل اکټیویټیزو په ډے کې پرفارم کوي. سیکنډ نمبر دی نکټرنل انیملز. انیملزو اکټیو ډیورینګو نایټ. داسې انیملزو چې هغه خپل اکټیویټیزو په نایټ کې پرفارم کوي، د شپې پرفارم کوي، دغه انیملز ته ویل کیږي نکټرنل انیملز. فار ایگزامپل بیټسو اینډو ایگز. تھرڈ نمبر دی کریپسکولر انیملز. انیملزو اکټیو ډیورینګو ډسک اینو ډان ټایم. داسې انیملزو چې هغه خپل اکټیویټیزو په سحر کې او په ماښام کې پرفارم کوي نو دغه انیملز ته ویل کیږي کریپسکولرو انیملز. فار ایگزامپل ریبټسو اینډو ماسکیټو. ٹھیک شو. په سرکیډین ریدم باندې په هیومن کې ځان پوهه کوو چې په هیومن کې کمی اکټیویټیزو په 24 هاورز کې ریپیټ کیږي. په دې ډایګرام کې ما 24 هاورز پلاټ کړي دي او په یو سپیسیفیک ټایم می د هیومنو سپیسیفیک اکټیویټي شو کړي ده. سٹارټ اخلو مونږه په دې ډایګرام کې د میډ نایټ نه، د نیمې شپې نه، د 12 AM نه. نو چې کله 12 AM وي میډ نایټ نو په دې وخت کې هیومنو سلیپ کنډیشن کې په نیچرالو حالاتو کې. ٹھیک شو. په 2 AM باندې بیا هیومنو په ډیپسټو سلیپ کې، په 2 AM باندې بیا هیومنو په ډیپسټو سلیپ کې مینځو چې په جوور خوب کې. په 4:30 AM باندې د باډي ټمپریچرو دا لوویسټي دا کمی، چونکې میټابولیک اکټیویټیز په دې ټایم باندې ډیکریز شي، د هغه د وجې نه په دې ټایم باندې د باډي ټمپریچرو په لوویسټو سټیټس کې. په 6:45 AM باندې بلډ پریشر رایز شي، بلډ پریشر انکریز شي. کله چې ټایم 6:45 AM ته ورسیږي نو په دغه ټایم کې د هیومن بلډ پریشر انکریز شي. په 7:30 AM باندې د میلاټونین سیکریشن سټاپ شي او چې کله د میلاټونین سیکریشن سټاپ شي نو هیومن د سلیپ نه راپاڅي او د خپلو اکټیویټیزو پرفارم کوي، مینځو چې ناشته کوي، بریکفاسټ کوي، بل مونځ کوي. ټیک شو. په 10 AM باندې هیومنو په هایسټو الرټنسو سټیټ کې. ٹھیک شو. په 10 AM باندې هیومنو په هایسټو الرټنسو سټیټ کې مینځو چې په دې ټایم کې دا ډېر زیاتو اکټیوي. د 10 AM نه بعد بیا هیومن خپل نارملو اکټیویټیزو پرفارم کوي. څوک سکول ته ځي، څوک مزدورۍ ته ځي، څوک خپل جاب ته ځي. ٹھیک شو. په 2:30 PM باندې د هیومن باډي په بیسټو کوارډینیشن سټیټ کې، چې کله ټایم 2:30 PM ته ورسیږي نو په دغه ټایم کې د هیومن باډي په بیسټو کوارډینیشن سټیټ کې. په 3:30 PM باندې په هیومن باډي کې چې څومره ریاکشنز دي نو هغه په فاسټسټو سټیټ کې. په 3:30 PM باندې فاسټسټو ریاکشنو ټایم. بیا چې کله ټایم 5 PM ته ورسیږي نو په دغه ټایم باندې د هیومن مسلزو په بیسټو سټرینث کې، او 5 PM باندې بیسټو مسلزو سټرینث دي. ٹھیک شو. په 6 PM باندې د هیومن چې کوم بلډ پریشر نو هغه هایست دی، بلډ پریشر یې سیوای. په 7 PM باندې د هیومن د باډي ټمپریچر دا هایست دی. کله چې 9 PM ته ټایم ورسیږي نو د میلاټونین سیکریشنو سٹارټ شي او چې کله د سیکریشن سٹارټ شي نو هیومنو د سلیپ کنډیشن ته انټر شي. نو په دې کې تاسو وګورئ څومره چې د اکټیویټیز دي نو هر یو اکټیویټي په 24 هاورز کې ریپیټ کیږي. دا اکټیویټي هم په 24 هاورز کې ریپیټ کیږي، دا هم څومره چې دلته د اکټیویټیز دي دا په 24 هاورز کې ریپیټ کیږي. نو دا سره ریدم ته ویل کیږي Circadian rhythm. Second number the circadian rhythm. Circa means about, lunar means month. No, that's a rhythm ya that's activity
چې هغه په منت کې ریپیټ کیږي نو دغه ریدم ته ویل کیږي circadian rhythm repeat over a month. For example, menstrual cycle in a female. په فیمیل کې چې کوم menstrual cycle دی نو دا په منت کې ریپیټ کیږي. Third number type دی circannual rhythm. Circa means about, annual means year. نو داسې ریدمو یا داسې اکټیویټي چې هغه په ایئر کې ونس ټایم ریپیټ کیږي نو دغه ریدم ته ویل کیږي circannual rhythm. Repeat over a year. داسې ریدمو چې هغه په ایئر کې ریپیټ کیږي نو دغه ریدم ته ویل کیږي circannual rhythm. For example, birds migration. birds چې کوم migration کوي نو دا په کال کې دا یو ځل پرفارم کوي نو دا ریدمو په ایئر کې ونس ټایم ریپیټ کیږي. سیکنډ نمبر دی breeding season. په زیاتره انیملز کې او په پلانټس کې دا breeding season دا په کال کې ونس ټایم پرفارم کیږي. کله چې هغه ټایم راشي نو بیا دغه پلانټس او انیملز خپل بریډینګ پرفارم کوي. تھرڈ نمبر اگزامپل دی هایبرنیشن. نو انیملز هایبرنیشن هم په کال کې ونس ټایم ریپیټ کوي. فورث نمبر اگزامپل دی فلاورینګ اینڈ فروټینګ. په پلانټس کې چې کوم فلاورینګ او فروټینګ دی نو دا هم په کال کې ونس ټایم پرفارم کیږي نو دا هم د circannual rhythm اگزامپل. اوس راځو بایولوژیکل کلاک ته. بایولوژیکل کلاک ته انټرنل کلاک یا سرکیډین کلاک هم ویل کیږي. اٹ از آلسو کالډ internal clock or circadian clock. Biological clock is a complex physiological system that regulate biological rhythm. Biological clock یو complex physiological system دی او دا physiological system biological rhythm maintain ساتي دا regulate کوي. ٹھیک شو؟ biological clock یو complex physiological system دی او د دې فنکشن دا دی چې دا بایولوژیکل ریدم ریګولیټ ساتي. دا انیټو بلډي اټ از بلډ انیټ. ټیک شو؟ بایولوژیکل کلاک بیسیکلی ټایم سنس کوي. دا څه کوي جی؟ ټایم سنس کوي او چې کله ټایم سنس کوي نو د هغه ټایم مطابق دا بایولوژیکل ریدم پرفارم کوي. نو په دې طریقه سره دا بایولوژیکل ریدم مینټین ساتي. ٹھیک شو؟ بایولوژیکل کلاک ټایم سنس کوي او چې کله ټایم سنس کوي نو د هغه اکارډینګ بایولوژیکل ریدم دا کلاک پرفارم کوي. د دې کلاک دپاره یو ارګن په باډي کې نه ریسپانسیبل بلکې ډیفرنٹ ارګنز او ټیشوز د دې دپاره ریسپانسیبلی. فار ایگزامپل د دې دپاره ریسپانسیبلی انډوکراین سیستم. ټیک شو؟ چې کوم انډوکراین ارګنز دي نروس ټیشو شو. ټیک شو؟ نو دا ټول یو کمپلیکس فیزیولوژیکل سیستم جوړوي. دغه کمپلیکس فیزیولوژیکل سیستم ته بایولوژیکل کلاک ویل کیږي او دغه بایولوژیکل کلاک بیا بایولوژیکل ریدم مینټین ساتي. نو دا شو بایولوژیکل ریدمز د هغه ټایپس او بایولوژیکل کلاک. هوپفولي چې تاسو پرې پوه شوي وئ. تھینک یو سو مچ.